بسم الله الرحمن الرحيم. لا تطلب سرعة العمل واطلب تجويده فإن الناس لا يسألون في كم فرغ وإنما ينظرون إلى إتقانه وجودة صنعته. لا تطلب مطلب کوا سرعة العمل دکار تیزی، واطلب تجویده بلکہ طلب کوا دا اغی خائست. فإن الناس زکه چې خلق لا يسألون تپوس نکی فی کم فرغا چې پسون مدکی د دینه پاره شوی دی. وإنما ينظرون بلکې دا خلق ګوري الی اتقانه د دې مضبوطیاتا و جودت صنعته او د دې د جوړه خایسته. په دې ضرب المثل کې دا خبره بیان شوی ده چې کله یو انسان کار کوي نو ادي په جلته سره نه کوي، په مزه مزه دی کوي او په خپل طریقې سره دی کوي. ځکه چې خلق دې ته نه ګوري چې دا کار سونه په لږه موده کې شوی دی، بلکې خلق دې ته ګوري چې دا کار څومره مضبوط شوی دی او څومره ښکلی شوی دی. لا تطلب سرعة العمل واطلب تجويده فإن الناس لا يسألون في كم فرغا وإنما ينظرون إلى إتقانه وجودة صنعته. د دې لغوي تحقیق داسې دی چې لا تطلب دا د باب نصر ینصرون د پیلم نهی واحد مذکر حاضر صیغه ده. طلبنی مصدر راځي معنی د طلب کول. سرعت دا د باب کرمه یکرمون مصدر دی معنی د یو کار په تیزه او په جلته سره کول. العمل واحد دی جمع اعمال راځي معنی د کار. اطلب دا د باب نصر ینصرون د پیل امر واحد مذکر حاضر صیغه ده او طلبنی مصدر راځي معنی د طلب کول. تجوید د باب تفعیل نه مصدر دی معنی د یوسیس کولی کول. لا یسألون دا د باب فتح یفتحون د پیل مضارع منفی جمع مذکر غایب صیغه ده. سوالنی مصدر راځي معنی د سوال کول پوښتنه کول. فرغا دا د باب نصر ینصرون د پیل ماضی واحد مذکر غایب صیغه د فراغتون مصدر راځي معنی د اوزګاریدل. ینظرون دا د باب نصر ینصرون د پیل مضارع جمع مذکر غایب صیغه د نظرنی مصدر راځي معنی د غور فکر کول نظر کول. اتقان دا د باب افعال نه مصدر دی معنی د مضبوطول. صنعت دا د باب فتح یفتحون مصدر دی معنی د یوسیس جوړول. لا تطلب سرعة العمل واطلب تجويده فإن الناس لا يسألون في كم فرغا وإنما ينظرون إلى إتقانه وجودة صنعته. د دې ترکیب داسې دی چې لا تطلب پیل پدې کې انت ضمیر هغه د دې فاعل، سرعت مضاف، العمل مضاف الیه، مضاف سره د مضاف الیه نه دا مفعول به، پیل سره د خپل فاعل او مفعول به نه دا جمله انشائیه معطوف علیه. و حرف عطف اطلب پیل امر پدې کې انت ضمیر هغه د دې فاعل، تجویده کی تجوید مضاف هو ضمیر مضاف الیه، مضاف سره د مضاف الیه نه مفعول به، پیل سره د خپل فاعل او مفعول به نه دا جمله انشائیه معطوف، معطوف علیه سره د معطوف نه دا جمله معطوفه شوه. فإن کی فادا د پاره د شرط ان حرف د حروف مشبہ بالفعل نه الناس د دې اسم لا يسألون پیل پدې کې و د جمع د فاعل فی حرف جار کم استفهامیه ممیز او دلته کې د دې تمیز مدتن محذوف دی فی کم مدتن فراغا. نو تمیز سره د ممیز نه دا مفعول فیه مقدم شو د فراغ فعل لپاره. فراغ فعل پدې کې هو ضمیر هغه د دې فاعل، پیل سره د خپل فاعل او مفعول فیه نه دا جمله فعلیه په تعویل د مفرد سره دا مجرور شو د فی حرف جار د پاره. جار سره د مجرور نه متعلق شو لا یسألون پیل فوری، فعل سره د خپل فاعل او متعلق نه دا جمله فعلیه خبریه محلا مرفوع خبر د ان نشو. ان سره د خپل اسم او خبر نه دا جمله اسمیه خبریه معطوف علیه. و حرف عطف انما ملغن العمل دا د پاره
د حصر دی. ینظرون پیل پدی کی و د جمع دی فاعل. الہ حرف جار اتقانی ہی کی اتقان مضاف ہی ضمیر مضاف الیہ مضاف سره د مضاف الیہ نه معطوف علیہ. و حرف عطف جودتی دا مضاف. صنعتی ہی کی صنعتی مضاف ہی ضمیر مضاف الیہ مضاف سره د مضاف الیہ نه دا بیا مضاف الیہ شو د جودت تپاره. مضاف سره د مضاف الیہ نه دا معطوف علیہ سره د معطوف نه دا مجرور شو د الہ حرف جار د پاره. جار سره د مجرور نه متعلق شو ینظرون فعل پوری. فعل سره د خپل فاعل او متعلق نه دا جمله فعلیه خبریه معطوف شو. معطوف علیہ سره د معطوف نه دا جمله معطوفه شو.